شهداء لله گواہی کوونکی لله خاص ته الله د پاره گواہی کوونکی شي خاص ته الله د پاره د چا د پاره به گواہی نه کوي حق گواہی به ورکوي چې کوم څه دي لیدلي وي په څه باندې ته ګواه جوړ کړی شوي نو هغه خبره به کوي چې کوم ستا د سترګو د وړاندې شي د چا طرفداري به پکې نه کوي شهداء لله گواہی کوونکی لله خاص ته الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کو دا گواہی ستاسو د ځانونو د پاره ولینی ستا په خپل ځان باندې گواہی ولینی وي دا به چې کوم دی ورکوي اول والدین یا ستا د والدینو خلاف گواہی ولینی وي دا به چې کوم دی ته ورکوي والاقربین او کو ستا رشتہ داران وي نو صحیح گواہی به ورکوي دا موانع دي د گواهۍ د پاره او د عدل د انصاف لپاره انسان کو د انصاف نه منګيږي ظلم کوي په یو ځای کې یا دې صحیح گواهی نشي ورکولې نو دا غي چې کوم اسباب دي نه قرآن مجید بیان کړی دي هغه چې کوم دی محبت دی چې تا د چا سره محبت وي مثال پته ور رشتہ داری د قرابت ورته ویل شي محبت قرابت رشتہ داری دا سيزونه چې کوم دی د انسان په ظلم باندې مجبوره کوي لکه مثال په استاد یو سره محبت دی او گواہی پیښ شولا ته دغه خلاف گواہی ورکای نو ته چې عدالت ته لږ استاد پس لګي دغه محبت دی ته به وایي چې گواہی زه د خلاف ور نه کما بلکې د طرف نه گواہی ور کما نو دغه ټیم کې وتا شیطان دوکه کوي ستاسو سره محبت یا ستاسو رشتہ دار دی مثال هغه چې کوم دی ستاسو مخه قتل کړي دی نو ته به گواہی پټای نه کنه نو چې ته عدالت ته لړ شي نو دک ټیم کې به ته د گواهۍ صحیح گواهۍ نه منې کېږي د رشتہ دارۍ سوال پکې راځي نو دې زړه کې وي چې زما د رشتہ دار باندې بل چې هم گواهي ونه کړي نو په خپله خدای اړو سره ورکوي دک څرنګه چې کوم قاضي ناستی کوم جج ناستی د هغه څوک رشتہ دار راغی او غلط کار کړی دی قتل یې کړی دی په چا ظلم کړی دی نو قاضي او دا جج په دې زړه کې وي چې یاره دا فیصله ما د خپل رشتہ دار موافق ورکړي یعنی د په حق کې مې فیصله وکړي د مظلوم په حق کې ما فیصله ونه کړه یا د جج د چا سره محبت دی دوستی دا تعلق دی ور سره او هغه ور لراغه دواړو فیصله راوړه نو چې کله فیصله راوړله دا جج به دا کوشش کوي شیطان به ته دا خبره کوي چې ګوته سره استاد تعلق دی سره محبت دی دی ظالم دی خود دلته کې دی مظلوم کا دا بل ظالم نو الله فرمایي دلته کې ولو علی انفسکم کو دا اگر کو دا گواہی ستاسو په خپل ځان باندې ولي نه وي ستا په ځان باندې گواہی په ځان باندې صحیح گواہی کوي اول والدین دا ډیره بهترین رشتہ ده او ډیره نږدې رشتہ ده الله فرمایل خدا ستا مور او پلار یو استاد مور پلار خلاف گواہی په شولا ستا مور پلار غلط کار کړی دی ظلم یې بچا کړی دی او ته پاره کې گواہی نو تبع عدالت تزیه په خپل پلار او په خپل مور باندې به گواہی کې جديده دا ظلم کړی اگر کوستا مور او پلار ولي نیوي والاقربین اگر کوستا رشتہ داران ولي نیوي کو رشتہ داران دی وي د دې خلاف پته چې کوم دی گواہی کوي گواہی با د دې خلاف کوي ان یکن کو چریوی غنیا مالدار او فقیرا یا غریب دا دواړه فریقین کو قاضی له لړشي یو مالداری او بل غریبی نو قاضی هم د دواړو خیال ساتي دسی باندې کې دا مالدار په کرسي باندې کینی غریب کا پزما کا باندې کینی کو په کرسي کینی نو دواړه بکینی او کنا پزما کا باندې کینی نو دواړه بکینی نو د دواړو په خیال ساتي او دغه رنګ کوي سړی گواہی ورکوي نو دې کې به د غریبۍ د مالداري خیال نه ساتي حق گواہی به ورکي ای یکن غنیا کو چې ربي دغه سړی مالدار او فقیرا یا غریب وي نو فالله الله تعالی اولا بهما ډیر بهتر دي د دې دواړو لپاره الله ډیر مهربان دی د دواړو لپاره صحیح کار وکړه الله بدی مهربان دی د کوم ظالم چې ظلم کړي د تر ظلم سزا ملو شو الله ته حق گواہی ورکا نو دا ظالم به د ظلم نه منی شي نو دې چې کله د ظلم نه من شو نو د الله د عذاب نه بچ فلا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ الهوا د خواهشات خپلو ان تعدلوا دا چې تاسو عدل اونکئ د خپل خواهشات تابعداري بنه کوي دلته خدای ته خواهش وي چې گواہی د خپل دوست خلاف مو ورکوا استاد دوست ظلم کړی دی عدالت تمزه خواهش ته دا ویژړه ته دا وی الله به د خپل خواهش تابعداري بنه کوي د الله تابعداري وکړي
زړه د دوی ملګری دی ډېر خوږ ملګری دی زړه دی وی رشتہ دار دی د خلاف پته څنګه گواهی ورکای او الله وی گواهی ورکه گواهی بنه پټای نو دلته به د خپل خواهشاتو تابعداري نه کوي بلکې د الله تابعداري وکړي فلا تتبعوا تاسو تابعداري ما کوي الهوا د خپل خواهشاتو ان تعدلوا دا چې تاسو عدل نه کوي کو تاسو تابعداري وکړه بیا تاسو عدل نشئ کولی خواهشات تابعداري خو وکړه نو بیا به عدل نشئ کولی ان تعدلوا دا چې تاسو عدل اون کړئ وان تلووا او تاسو واړوي جبې خپلې تاسو خپلې جبې واړوي جبې څه مطلب سیز د یو شانتي لیکلې دی لیدلې دی ګواهي د یو شانتي ده او ته جبه تو راتاو کې ظالم مظلوم کې او مظلوم ظالم کې داسې به نه کوي او تعرضو یا تاسو مخ واړوي خپل مخ واړوي د ګواهۍ نه نو فإن الله بشک الله تعالی کان دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیره خبردار دا جمله د اخیره جمله چې دا انسان دې ته سوچ وکړي د انسان زندگی بدلیدلی شي الله چې تاسو څه کوي په هغې باندې خبردار دی او چې کله الله ته مخې ته کو ستا زړه کې به د الله یره راشي او چې کله د الله یره ستا په زړه کې راله نو تا کې بیا انصاف خامخا راځي عمر بن عبدالعزیز او چې کله انصاف راغی نو بیا به امن خامخا راځي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د په زړه کې د الله یره وه نو امن پکې څنګه و چې کله یره راله انصاف په راشي د په زړه کې د الله یره وه نو چې یره وه پکې نو انصاف و پکې او چې کله پکې انصاف و نو دومره امن و د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په حکومت کې چې ګډې او شرمخان به یو ځای سره دل شرمخ په ګډې ته نه خوله کوله یو پیرا یو شپنګي بیزې سره ولي او شرمخ راغی په بیزه باندې حمله وکړه هغه شپنګي وی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو خلکو ته څنګه پته را ته خو په غر کې ته خو په ځنګل کې هغه په ښار کې پاتې کېږي هغه ما ته پته ورشه معلومات وکړي چې دې کله معلومات وکړو نو استاد راغی ورته بالکل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو شپنګي دوی ته څنګه پته ولګېده وی تر کومې چې هغه ژوندی نو شرمخ مجال نه و چې په بیزه باندې حمله کړې دومره هغه د انصاف حکومت نو چې د انصاف حکومت نو امن پکې خود به خود راغی نو چې زړه کې د الله یره راشي بیا به انصاف خامخا انسان کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله نه ویریږي الله بوله دوه جنت ورکړي یو تفسیر دا دی چې الله بوله په آخرت کې یو جنت به حیثیت تکور ورکړي دا به د کوري او یو جنت په حیثیت د ډیرې او د بیټ کې لکه ملمانه کې او یو تفسیر دا دی چې څوک د الله نه ویریدو نو یو جنت بوله الله دنیا جنت کی دنیا بوله الله جنت کی او دویم جنت بوله آخرت کی ورکی نو یره د انسان چې کله انسان په دې خبره باندې پوه شو چې الله پاک جل جلاله په هر چیز باندې خبردار دی نو کله د زړه کیفیت داسې جوړ شو چې الله ما ته ګوري او الله ما ایني او الله زما په هر عمل باندې خبر دی نو بیا به دې چې کوم دې په زړه کې الله یره راشي او چې کله د الله یره د په زړه کې رااله نو بیا به دې انصاف کوي او چې کله دې انصاف کوي نو امن به خامخا راځي